وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. محترم سامعين، داد سورة البقرة سلور دیشتم نمبر آیت الہ العالمین فرمائی چی وَإِذْ او یاد کا هغه وقت قلنا چی منگ ویلو للملائکتی فرشتو تا اسجدو سجدو کئی تاسی لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدو بس سجدو کردوی الا ابلیس مگر سجدو نکڑا ابلیس شیطان ابا انکاری اوکو واستکبر او کبری اوکو وکان من الکافرین او دے دا اللہ په علم کی دا ازلنا دا کافرانو نو. مخی آیتونو کی باری تعالی دا آدم علیہ السلام مبارک دا فضیلت او دا شرافت بیانو کا اسی دا الہ العالمین دا آدم علیہ السلام حق شرافت او فضیلت ظاہری فرشتو تا حکم کوي چې تاسو د سجده وکړئ. دغه سجده دا تعظیمی سجده وا پدې کې باری تعالی د آدم علی السلام هغه شرافت ظاهرولو لکه څنګه چې مخکې آیتونو کې باری تعالی فرمایلی او چې زه داسې یو خلیفہ پیدا کوم نو فرشتو ورته دا خبره کړې و چې یاره مونږ ستا تسبیح وایو ستا بړای او پاکی بیانو نو الہ فرمایل چې زه خپ ویږم تاسې نه پوهیږئ. بیا خپل اقرار مو چې سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم دا اظهار د دوی هم وو. اوس دلته کې هغه شرافت د آدم علیه السلام چې کله آدم علیه السلام مبارک باری تعالی په دې کې روح واچولو په یو روایت په یو آیت کې داسې راځي فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لا ډانچه تیار نه و چې حکم د سجدي او کو چې تاسو بیا د بیا سجده وکړئ فرشتو ته. خو بهر حال دغه ابلیس چې د انکار د سجدي اونکړه. اوس دلته کې یو مخالفت د آدم علی السلام سره بل د باری تعالی هغه حکم یې ونه منه. دا متکبر انسان او تکبر ویل کېږي دته چې یاره ته حق ونه مني ته حق ونه مني او یا نور خلق د خپل ځان نه حقیر او کمزوري وګڼي دې ته کبر ویلی شي. نو شیطان هم دغه عمل وو څه عملی وو آدم علیه السلام حقیر وګڼلو ځان خپل ځان فاضل وګڼلو او آدم علیه السلام مفضول. چې کله دا حکم وشو نو د په خپل ګمان کې دا ویل چې زه خو فاضل او غوره یم او آدم علیه السلام نه خو زه غوره یم څنګه ما ته حکم کېږي چې ته سجده وکړه. نو اوس یو طرف ته د حق نه انکار راغی دا هم خبر دی بل طرف ته بل څوک حقیر وګڼه چې آدم علیه السلام وو هغه حقیر وګڼلو دا هم خبر دی. الله رب العزت دې مونږ ساتي. کبر متعلق رسول الله مبارک امام مسلم رحمه الله خپل سند سره د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت کوي او هغه مبارک د رسول الله مبارک چې د چا په زړه کې دا ورید دانی او مرکبر وی د باری تعالی جنت ته نه داخلي. بیا ته صحابه چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله خلک جامع خسته دا خایس چې کم اچي جامع خسته یا چپړي وغیرہ رسول الله مبارک فرمایل چې الله رب العزت خسته دی جمیل دی او جمال خوخی دا کبر نه کبر دی ته ویل کیږي چې ته حق نه انکار وکړي. کبر دی ته ویل کیږي چې بل سړی د خپل ځان نه حقیر وګڼي لکه اوس دلته کې دی ابلیس او دغه شیطان آدم علیه السلام د خپل ځان نه حقیر وګڼلو سجده نور فرشتو کو ټول ورته وکړه او دغه بدبخته چې د آدم علیه السلام مبارک مطلق کړه نصیب اخی وا دی برالو د ته لتم ورکوله حتی دومره مخالفت د الله د دوست سره د مخالفت نو انجام سوچ وکانه من الکافرین او صرف قرآن کې باری تعالی دغه قصه دلته کې نه نقل کړي. فاطمه سپاره کې الہ فرمای ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. التکم باری تعالی یکم من الساجدین الہ العالمین التکم دا قصه کوي چې فرشتو سجده وکړه خو ابلیس سجده ونه کړه. نو بیا الہ پوښتنه کوي چې ولی هغه د دلایل او جوابات د الله رب العزت سره وایي لکه په 23مه سپاره په سورۃ الزمر
14 نمبر آیت رکوع کې باری تعالی دغه قصه تمرا نقل کړي اذ قال ربك للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين الہ سجدو حکم یو کو د سجدي نور فرشتي خو دغه ابلیس ونه کړه صحیح شو الہ ورته فرمایي چې دا سجدتي ولي ونه کړه الله فرمى قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين دا چې ما آدم علیہ السلام پیدا کړی دی صحیح شو نور خطور سجده وکړه خو تا ولي سجده وجنه آیا تا کبر وکړه کده ته د متکبرین نه اوس دې دلایل آدم الله رب العزت سره سوې دلایل قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا کړم او د خټې نه پیدا کړم اور برل ورکړي په هغه کې غرور او تکبر وي نو په دې کې هم د غرور او تکبر ماده وا نو الہ ورته فرمایل فخرج منها فانك رجيم تا زما حکم کو نه منل اوس بس تا زما د درنه ورټلې شي وان عليك لعنتي الى يوم الدين تروز قیامت پورې ته لعنتي زما لعنت دی پتا باندې نو دې بیا د شان مکالمه کیږي دې بیا ورته وی چې الہ ما تر روز قیامت پورې وخت راکړه الله ورته فرمایي چې ما ته روز قیامت پورې وخت درکوزا بیا وی چې فبعزتك لاغوينهم اجمعين زما د استا په عزت قسم وی چې زه به دا ټول خلک گمراه کوم اتم سی پاره کې بیا فرمایي الہ العالمین دغه بدبخت قصه کوي چې فبما اغويتني لاقعدن لهم صراط زب كما صراط المستقيم لا رچ دا الصراط المستقيم باغي لا رکه کینه مدیتا او دا بز گمراه کوما ثم لآتينهم من بين ايديهم مخنا برازم شان برازم د گس سیټ نه د خي سیټ نه دا ټول اطراف بز ګیروما او دلته کې بیا وجه فبعزتك لاغوينهم اجمعين زما د استا په عزت قسم می زب دا ټول خلق گمراه کوما الا عبادك منهم المخلصين خپل اقرارم کوي مگر هغه خلق چې کم مخلصین دي نیکان پاکان دي هغه خلق زنه گمراه کوم دا شیطان ورته وي نو الہ ورته فرمایي چې زما خبر حق ده زه حق وایم لأملأن منك وممن تبعك زبا لأملأن جهنم خامخا ضرور بالضرور بز جهنم ستانا او ستا متبعين چې سوق دي هغه ټول نه بز دغه جهنم رکو دغه بدبخته د جناتو نه وو د فرشتو نه یعنی د جناتو نه وو د الہ العالمین فرمای په قران عظیم شان کان من الجن د جناتو نه وو بعض تفاسیر دا خبره لیکلي چې کله خوندزي هغه جنات وکړه نو په هغه وخت کې د گرفتار کړي وو د جناتو نو د بیا دین په عبادت کې مشغول وو د بیا ډیر زیات بعض مفسرین دا خبر لیکلي دا چې د عزازیل ویل کېده عزازیل ویل کېده په هغه وخت کې یعنی د فرشتو وړاندې ډیر زیات د لوړ مقام وو په هغه وخت کې خود د غرور او تکبر د په زړه کې دارا او چې ما سره دومره پاور دی وغیرہ وغیرہ دومره عبادت کوم او دا کوم هغه کوم بس دغه غرور او تکبر وجه چې باری تعالی فرمایي چې وکانه من الکافرین په ازل کې د باری تعالی په علم کې دا خبره و چې د کافرین الله رب العزت دې اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل چینل سبسکرائب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره